زموږ هغه وروڼه خویندې چې هغوی د بدنامۍ نه یریږي، بدنامۍ د داغ نه یریږي او دغه رنګې عزت حاصلول غواړي، نو دا وظیفه د هغو خویندو وروڼو دپاره ده. او انشاءالله العزیز د قرآن مجید د سورة یونس یو آیت دی، ډیر زیات زبردست او ډیر زیات کارآمد آیت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې د صحت نه با خوند علی. الله پاکم خوشاله آباد تر او تازه ساته. الله پاک دې منګ او تاسو ټول د چا محتاجۍ نه، الله پاک دې صرف منګ او تاسو ټول د خپل اطاعت دا محتاج ساتي. الله پاک دې زموږ او تاسو ټول تکالیف، مشکلات، مصایب دا دې په خپل قدرت سره دا ختم کړي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا ډیره زیاته د خوند او د مزې وظیفه ده، ځکه چې داسې وظیفه ده چې ډېر خلک دې باره کې تپوس کوي چې یاره د بدنامۍ نه به څنګه بچ کېږو او عزت به څنګه حاصلو. نن سبا زموږ معاشره داسې ده چې هر سړی دا پریشان دی، هر سړی دا تنګ دی، هر بنده دا وایي چې الله پاکه موږ د ناکامۍ نه ساتي، موږ د بدنامۍ نه ساتي. بدنامۍ دا دغه دا چې کله په یو انسان باندې ولګي دا ډیر زیات ډیر وخت کې دا بیلر کېږي. تاسو خیال وکړئ اعتماد دا په 20 کال کې سازیږي، یا مثال په 50 کال کې اعتماد سازیږي، یا په 80 کالو کې سازیږي، ولیکن دغه اعتماد دا په 1 سکند کې دا به خرابېږي، دغه اعتماد په 1 سکند کې دا به ورانېږي. ستا به هغه 100 سال زندګۍ ته څوک نه ګوري چې موږ څه کړي دي. د معمولي بدنامۍ چې کم داغ پته ولګېدو دغه بدنامۍ د داغ ته خلک ګوري. الله پاک د موږ او تاسو ټول د بدنامۍ نه وساتي. ډېر زیات خراب مرض دی دا. بعضې خلکه داسې وي چې هغوی دا کاري اکثره خفه کېږي په نه، اکثر زموږ نارینه سړي داسې وي چې چا پسې مکمل ډیوې رڼا کوي که نه چې دا څنګه چل کوي، دی څه کوي، دی څه کوي. بعضې اکثره زنانه داسې وي چې هغوی دا کاري، دغه رنګې جنګول د هغوی کاري، څوک بدنامول دا کاري، په چا باندې تور لګول دا محترمو د هغوی کاري. او زموږ معاشره کې بعضې وخت کې داسې سپین پوشه کسان وي، داسې ښه کسان وي چې معاشره هغوی له عزت ورکوي، هغوی له احترام ورکوي، او دا ظالمان په هغوی باندې تور ولګوي، داغ پرې ولګوي. د داسې داغ نه د بچاوي لپاره دا وظیفه وکړئ، انشاءالله العزیز دشمنانو د لاس خلاصي. ورسره ورسره الله پاک به د انسان نه عزت ورکړو، ډېر زیات به انتهایی عزت به له ورکړي، نو بدنامۍ نه به هم خلاص شي، عزت به هم الله پاک تعالی ډېر زیات درکړي. د دې د وجې پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې اتقوا مواضع التهم، چې کوم د تهمتونو ځایونه دي هغه ځای نه ځان ساتئ، ځان بالکل د هغه ځای نه وساتئ. یا که مثال ته ورځئ نو ځان نه خپل ترتیب داسې ساز کړه، ځان سټیټس داسې ساز کړه چې هغوی سوچ هم د بدنامۍ نشي کولی. نو انشاءالله العزیز دا وظیفه چې کله موږ کوو نو الله پاک موږ او تاسو ټول د بدنامۍ نه هم دا ساتي. او کوشش وکړئ دا مخکې هم شیر کړئ چې زموږ خویندو وروڼو ته د دې نه پیاده ورسېږي. نو راځئ چې زه د وظیفې طرف ته. معاشره کې داسې کسان وو چې هغوی ستاسو بدنامۍ پسې راغستې وي، هغوی دا وایي چې زه دا بدنامومه، نو دې سړي له پکار دي چې دی سهار او ماښام 41 پېرې دا آیت دا روزانه وایي او په خپل ځان دې دموي، انشاءالله العزیز د خلکو د لاس خلاصي. آیت داسې دی: ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم. ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم. د دې سره نور یو 3 آیتونه یا 3 سورته کوم چې آخري سورتونه دي، قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، دا چې کوم سړی ماوسونه د کېږي دا وایي د ټولو خلکو د لاس خلاص چې څومره کوټګر دي را دي ولي، څومره جادوګر دي را دي شي، څومره هلکه په چا باندې تعویضونه کوي را دي شي، او ډېر تول ډوکې نشي کولی. نو کوشش کوو چې ماوسن موږ وده کېږو دغه 3 سورتونه وایو، آیت الکرسي وایو، ورسره د آیات وایو، انشاءالله العزیز الله پاک موږ او تاسو د بدنامۍ د تور داغ نه خلاصوي، الله پاک موږ او تاسو له عزت راکوي. او چې کوم کسان ماوستن وده کېږي او دغه 3 سورتونه وایي سره د آیت الکرسي د غلو د محترمو لاس خلاصي، او دغه رنګه څومره چې هلکه په تا باندې څه کول غواړي
هېڅ هم محترم را څوک نشي کولی. دا وظایف کوئ ان شاء الله العزیز. د دې په برکت باندې به الله پاک موږ او تاسو د هر چا نه بچ کړي. الله پاک مو خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.